چې دین اسلام باندې عمل دا د هر انسان د پاره شرط اول دی، د انسان د جنت د پاره، د انسان د کمال ایمان د پاره، د انسان د تقوا د پاره دا شرط اول دی چې دین اسلام به فالو کوي او په صحیح طریقه باندې به فالو کوي او پورا به فالو کوي او په هغه باندې به عمل کا او کدی داسې یو ترتیب جوړ کا چې کوم یا خواهش دی په دین اسلام کې هغه اخلي او چې کوم یا د خواهش مطابق نه ده هغه پریری، نو هغه متعلق رسول الله بیا دا حدیث دی چې امام بیهقی په بیهقی کې روایت کړی دی چې رسول الله فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. رسول الله مبارک فرمایي تاسو به ډیر کوششونه ډیر بم منځونه ډیر بم خواري خدا یاد لره په تاسو کې کامل مومن هغه انسان نشي کېدی، کامل مسلمان په تاسو کې انسان نشي کېدی چې تر څو پورې خپل ټول خواهشات د هغه دین نه تابع کړي چې کوم دین محمد رسول الله راوړی دی. ټول خواهشات براخلي، ټول خواهشات با د دین اسلام تابع کې او دا غي نه رستو با ته کامل مومن جوړږي، ته به کامل مسلمان جوړږي. بعضې پکې راخلمه او بعضې پکې نه راخلمه، دا ستا منمانی کېدی شي، ستا خواهشات کېدی شي، خو دین اسلام نه دی او نبی علیہ السلام شریعت دا نه دی چې په کوم ځای کې ځکه مارته وي چې آیا موږ دا سوال کړو چې دین اسلام دا د خواهش پوره کېدو نوم دی، دین اسلام دا د خپل د باطینی چې کوم احساسات دي دستا کوم ارمانونه دي د هغې پوره کېدو نوم دی او که نه دین اسلام نوم دی د رب حکم د رسول الله د حکم نوم دی. نو که دې ته وګورې دین اسلام د زما او ستا د خواهشاتو د پوره کېدو دین نه دی، د زما او ستا چې کوم احساسات او جذبات دي باطینی توګه باندې یا ظاهري توګه باندې د هغې د پوره کېدو نوم نه دی دین اسلام. دین اسلام نوم دی د رب لا یزال د حکم او د رسول الله مبارک د حکم نوم دی چې څه هغه ویلي دي یا رسول الله یا رب العالمین یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه تاسو ویلي دي څه یا الله تاسو نازل کړي دي پر رسول الله باندې کوم دین منزل دین دی هغه اتباع یا الله مونږ په ځان باندې لازم ګړو، هغه که ظاهري د زمونږ د طبیعت په خلاف باندې او که زمونږ د طبیعت موافقي هر یو عمل ته یا الله مونږ تسلیم یو، هر یو عمل ته الہ العالمین مونږ سره نام باندې ولاړ یو، هیڅ داسې اعتراضم په یو خبره باندې نشته چې هغه مونږه د طبیعت نه ده موافق خو د دین اسلام مطابق ده، مونږ به انشاءالله طبیعت پرېږدو خو دین اسلام به انشاءالله تعالی نه پرېږدو.